انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زمونږ استادو درنې جلسه او پروګرام چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د عظمت په حواله سره منعقد دي محترم ګڼ شمېر علما او مشایخ تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه وکړل روسته به معنی انشاءالله العزیز علما تاسو ته بیانونه کوي زره وخت په مناسبت سره مختصر الفاظو کې په خپل عنوان سو معروضات ترس کوم محترم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په باره کې زموږ استادو د مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده د ادم صحابه کرام بعد الانبیاء افضل المخلوقات دي یعنی د انبیاء کرام علیهم السلام نرستا په دغه کائناتو کې د صحابه کرام لوی درجه او مرتبه ده دویم نمبر صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین محفوظ دي یعنی د الله رب ذوالجلال په مخلوقاتو کې انبیاء کرام علیهم السلام معصوم وي د ګناهونو نه د انبیاء کرام علیهم السلام نه علاوه بل څوک په دغه امت کې په کائناتو کې په انسانیت کې معصوم نشته عصمت د انبیاء کرام علیهم السلام خصوصیت ده لیکن د صحابه په حواله سره د اهل سنت والجماعت عقیده د ادم چې صحابه کرام محفوظ دي الله رب ذوالجلال د ګناهونو نه ساتلي دي دریم نمبر زمونږ استادو د عقیده جز ده صحابه کرامو باندې تنقید کول حرام دي نمبر 1 صحابه کرام بعد الانبیاء افضل المخلوقات دي صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د گناهونو نه محفوظ دي نمبر 3 په صحابه کرامو باندې هر قسم تنقید کول دا حرام دي او دا غي وجه سره محترمو زه تفصیل ترزم صرف درې وجه تاسو په وړاندې عرض کوم تاسو وګورئ د ټولو اول د نبی صلی الله والسلام نه د دین از د کون کې مخکې امت نقل کون کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي یعنی صحابه کرام زمون د قران راویان دي زمون د قران مجید سند دي احادیث مبارکه کې رسول الله امت نقل کړي دي صحابه کرام د نبی صلی الله والسلام نه اغستری امت ته نقل کړي دي د نبی صلی الله والسلام دین او شریعت د نبی صلی الله والسلام نه اغستون کې او نقل کول کې اوریدون کې صحابه کرام دي مخکې امت رسول کې مخکې امت نقل کون کې صحابه کرام دي یو څوک که صحابه کرامو باندې تنقید کوي د صحابه کرامو په عظمت باندې حمله کوي د حمله په قران باندې کوي د حمله په احادیث مبارکو باندې کوي د حمله د رسول الله په سنت باندې کوي د حمله په شریعت باندې کوي د وجن مجدد الفسانی رحم الله رد روافض کې د روافض اعتراضات نقل کوي او ته جوابات ورکوي یو ځکه د اعتراض په جواب کې عجیب خبره نقل کړي روافض اعتراضات کول یو اعتراض داو چې عثماني غنی رضی الله عنه په مالی غریبت کې خیانت کړی دی مجدد الفسانی الته عجیب جمله ارشاد فرمایي الته رد روافض کې لیکي وی الزام برخلالس کم اعتراض چې د عثمان په لاس باندې کوي د عثمان په دغه لاس باندې قران راجم شوی دی د عثمان دغه لاس د قران جبر کول کې دی د عثمان کم لاس چې په مالی غریبت کې خیانت کړی وي بیا به خامخا د عثمان دغه لاس هغه په قران کې هم خیانت کړی وي دغه اعتراض د عثمان په لاس باندې دی دا اعتراض په قران باندې دی دیو جن علما ذکر کوي په صحابه کرامو باندې اعتراض کول په صحابه کرامو باندې تنقید کول دا در اصل په قران باندې اعتراض دی دا در اصل په اسلام باندې اعتراض دی دا در اصل په شریعت باندې اعتراض دی دیو جن په صحابه کرامو باندې تنقید کول حرام دی دی وجنه د صحابه کرامو سره عقیدت ساتل دی وجنه د صحابه کرامو د عظمت اقرار کول د په ممتاز ضروري محترم دویم نمبر کتا سو وګورئ د رسول د صحابه کرامو انتخاب رب ذوالجلال په خپل کړی دی
زمونږ ستاسو عقیده ده نبوت دا وهبي څیز وي کسبي نه وي یو سړی که ډېر روژې نیسي یو سړی که ډېر جهادونه کوي یو سړی که ډېر تبلیغونه کوي یو سړی که تهجد کوي یو سړی که ډېر حجونه کوي یو سړی که ډېر نیک اعمال وکړي په دې سره یو انسان نبي نشي جوړېدلی همدغسې زمونږ او ستاسو عقیده ده څنګه چې نبوت وهبي دی کسبي نه دی همدغسې صحابیت دا وهبي دی کسبي نه دی یو څوک په ډېرو اعمالو سره صحابي نشي جوړېدلی بلکې علماو لیکلي دي زما د نظر نه څو کتابونه تېر شوي دي مفتی شفیع صاحب نور الله مرقده مناقب صحابه کرام کې نقل کړي دي هغه په خپل مقام صحابه کرام کې لیکلي دي علما دغه خبره لیکلي ده که چېرته په عمل سره چېرته په کسب سره چېرته په کوشش او محنت سره چېرته په نیکو اعمالو سره یو څوک صحابي جوړېدی شوی بیا به امام ابو حنیفه رحم الله لوی صحابي وی لیکن څوک په خپل عمل سره صحابي نشي جوړېدی صحابیت دا د رب ذوالجلال انتخاب وي دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زغور کړی و زه منتخب کړی و زما د پاره صحابه کرام منتخب کړي دي ګویا په صحابي باندې اعتراض دا د رب ذوالجلال په انتخاب باندې اعتراض دی او د رب په انتخاب باندې اعتراض کوونکې کله مسلمان نشي پاتې کېږي دریم نمبر اور تنقید دریم نمبر صحابه کرامو تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړه دی کله تاسو کتلی وی یو استاد خپل شاګردانو ته سبق وای داغي شاګردان ټول ناقابل وی یو شاګردم پغه کې قابل ورخیږي یو شاګردم درسه پیدا نشي داغه جماعت د هوی د شاګردانو هغه په معاشره کې یو درسه نمونه جوړل شي یو درسه هغه نمونه جوړ نشي چې انسان مثال کې پیش کی دا ناکامي په اصل کې د استاد ناکامي شمارل شي دیو جدا د صحابه کرامو تربیت رسول الله کړی دی د صحابه کرامو استاد رسول الله صحابه کرام د رسول الله شاګردانو کال تکم کمه پیدا کې د دې نسبت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیږي کال تر تنقید کملار تکلابه دا تنقید وا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف تزي دیو جدا قران هم لاري د تنقید بندي کړی دي احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تاسو واسطه راکې الله الله فی اصحابي ما او تاسو د الله نه ویریږي د الله نه ویریږي زما صحابه په باره کې جب بند کړي زماره صحابه په باره کې خپل جب مخوځوي دیو جن کې کله تاسو وګورئ قران مجید په دې باب کې کلاو کوي چې کله د صحابه کرامو د علما فرمایي یو غلطي شوی وي اول نمبر دغه غلطي اول دا زکه صحیح نه دي چې دا دور د تربیت او د دور د تربیت یو غلطی راغستل هغه یادول دا د انسان په حماقت او جهالت باندې دلالت کوي تاسو ګورئ کله د قاری صاحب دی روزه کې ختم کوي یو څوک په دې بنیاد باندې باسي قاری صاحب رستشا ولی رستشا ما پرون چې تر قاری صاحب مخې ته ناسوي استاد مخې ته ناسوي تا په یو سبب باندې پنځه غلطیاں کولې تا الف با تا نشو ویلې تا بسم الله صحیح نشو کولې تا سورۃ الفاتحه صحیح نشو لوستلې نن د څنګه مخ کې موږ ته قران اورې د قران ختم کې هغه ورته کماخلا هغه وخت زماده تربیت زماده عزت کړو د دیو جن صحابه کرامو نه کومه غلطي شوی وي هغه دور د تربیت دیو جن د دور د تربیت غلطي راغستل هغه د اول دار جهالت دلیل دی دویم نمبر صحابه کرامو د هغه غلطۍ نه روسا دغه سي توبه استدا توحید توبه هغه د معافی تغیر توبه د قبولیت اعلان قران کې شوی دی رضی الله عنهم ورضوان علماء مثال پیش کړي تاسو ګورئ د احد په میدان کې نبی علیہ السلام په یو غونډۍ باندې صحابه کرامو جماعت مقررې ورته فتح وشي شکست وشي کو تاسو به د غزې نه پرېږدئ لږ وخت کې میدان نقشه بدله شوله صحابه کرامو ته رب فتح ورلله مسلمانانو ته فتح ورلله هلته صحابه کرامو خپلو کې اختلاف شروع کړو یو ډله ورته وی یو طرف ته نبی رسول الله والسلام زموږ انتخاب د دې لپاره کړو چې د دې طرف نه د حمله خطر ده هغه خطر د حمله ختم شوله دغه صحابه جنگم کړي دي ستړي شوی دي زخمیان پکې دي اوس هغه مالي غنیمت هم راغونډي بل خدمت کوي مونږ به ورشو د باقي خدمت به مونږ وکړو امیر صاحب منع کړله بازي کسان منع شو بازي بنه نشولو داغه طرف نه حمله وشوله او نوبت دې ته ورسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښنه
مبارک شهیدان شو بدن مبارک زخمی شو صحابه کرام شهیدان شو خبر هغه حد ته ورسېدله الله پیغمبر چې کله راځي خپل تر ګوري بعضې صحابه کرام ګوري مسلې شوي ده بدنونه ټوکړې ټوکړې شوي دي الله د پیغمبر مبارک د سترګو مبارکو نه اوښکې دارې وهي دومره لویه خبره دومره لوی نقصان نه پسم صحابه کرام چې کله واپس کېږي سورې آل عمران اوچت کا قرآن راځي لقد عفا عنکم او صحابه ما تاسو ته معافي کړې ده لام توتیه په ماضي باندې داخله شوې ده د قسم معنا پیدا کوي زما د قسم ما تاسو ته عفو کړې ده دوه رکو مخکې راځي لقد عفا عنهم پیغمبر تم ورته ووایه ما دیو ته عفو کړې ده ما دیو ته معافي کړې ده لږ مخکې وایي پیغمبره واستغفر له د دیو دپاره بخښنه وغواړه مفسرین وایي دوه ځای اعلان وشو بیا د بخښنې غوښتو ضرورت تو جوش تلے دوزے اعلان وشو بیا د بخښنې غوښتو ضرورت څه دی علما فرمایي وجه دا وه صحابه کرامو ذهن کې هم دغه خبره وه موږ دومره لویه غلطي موږ نه وشوله دومره لوی نقصان وشولو که چېرته موږ دا غونډۍ نه پرېښودلې زموږ نه بعضو کسانو دغه غلطي نه کولې شاید چې دومره لوی نقصان نه وی رسېدلی د هغه ذهن د صفا کولو دپاره نبي علیه السلام ته الله فرمایي واستغفر له پیغمبر د دیو دپاره بخښنه وغواړه یعنې قرآن مجید موږ او تاسو ته د تنقید هر لار بند کړله هر پوله بند کړله په هر لارې راته پوله ووهله چې خبردار د صحابه کرامو ته مخې ته مه راځئ بلکې تر دومره پورې زموږ علماو لیکلي دي امام ابو زرعی عراقي رحم الله د امام مسلم رحم الله استاذ دی هغه فرمایي اذا رأیت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلم انه زنديق کله چې ته یو کس وګورې د رسول الله په صحابو پسې بد ردوي په علم یقیني سره شدا سړی زندیق دی تر دومره پورې زموږ علماو لیکي حافظ ابن کثیر رحم الله لقد رضی الله عنه آیات دلاندې عجیبه تفسیر کوي فرمایي یا ویل من ابغضه من سبه یا افسوس په هغه خلکو باندې چې د صحابو سره بغض سره او سب هم دوی ته کنځل کوي او سب بعضه یا بعضو پسې بد رد وایي ابو معاویه رضی الله تعالی پسې وایي بل صحابي پسې وایي فأین هؤلاء من الایمان بالقرآن د دې خلکو ایمان په قرآن کوم ځای دی اذ یسبو من رضی الله عنه دا هغه چا په باره کې بد رد وایي چا په باره کې چې قرآن وایي اولئک علی هدی من ربهم چا په باره کې چې قرآن وایي اولئک هم المفلحون چا په باره کې چې قرآن وایي اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون چا په باره کې چې قرآن وایي لقد رضی الله عنهم ورضوا عنه قرآن دا وی مناقب ذکر کوي دا وی عظمت ذکر کوي دا وی شان ذکر کوي دا وی مرتبه ذکر کوي رب فرمائی دا جنتیان دی رب فرمائی دا ہدایت یافته دی رب فرمائی دا کامیاب دی رب فرمائی عزت راضی او دغه خبيثو نه ناراضي کیږي دیو جن محترم د صحابه عظمت دا زمون استاسو د دین اسلام عظمت دی د صحابه کرامو باندې تنقید کول د په اسلام باندې تنقید کول دی د په قران باندې تنقید کول دی دیو جن محترم د صحابه عظمت هغه به صحابه سره محبت ساتو عقیدت به ساتو د صحابه کرامو عظمت به چوک په چوک ځای په ځای باندې بیانو ان شاء الله العزیز او د صحابه سره محبت ساتو دا محبت اظهار وکړو دا غي لومونو بخپل بچو باندې کېدو د صحابه کرامو عظمت هغه په منبرونو باندې بیانو هغه بخپل عوامو ته ورخایو کوو بکر ان شاء الله العزیز دویم نمبر زمون فضلارونه دي زاوی ته صرف یو درخواست کو تاسو العلماء ورثه الانبیاء د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان جوړ شولې وارث هغه اهل وارث وي چې خپل هغه د خپل مشر د چا وارث چې ګرځیدلې دغه په میشن باندې کلک ودرېږي دغه میشن حفاظت وکړي دغه صحیح جانشین جوړ شي دغه د وراث دغه حفاظت وکړي موږ تاسو ته وارث نسبت شوه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیاء کرامو ته نسبت شوه دي ما ته
اهل وارثان ال جوړیږو چې کله د انبیو د مشن حفاظت وکړو هغه مشن سنبال کو صحیح جانشینان جوړ شو صحیح جانشینان به څنګه جوړیږو انبیای کرام د خپل قوم د عقاید او نظریات او اعمال اصلاح کوله موږ تاسو هم اصلاح کو انبیای کرام د خپل قوم د عقاید او نظریات حفاظت کو موږ تاسو هم حفاظت کو تاسو ګوري په دې وخت کې د نشر او اشاعت شعبې الحمدلله پر دنیا کې زموږ تبلیغي جماعت دي زموږ نوري ګړي ذریعہ دي لیکن د حفاظت دغه شعبه انتهایی اهمه ده انتهایی ضروري ده تاسو پر دنیا کې وګورئ کفر کې لګیا دي اگر خپل عقیده لپاره لګیا دي افغانستان کې چې دومره لوی انقلاب تیر شو دومره لوی کافر راغلي پیسې لګول هغه دنیا نه دلته را رسیدلی دا صرف عقیده و چې هغوی دلته را رسیدلی د خپل عقیدې په خاطر لیکن محترم اوس میدانونه بدل شو اوس جنګي میدانونه دي اوس فکري میدانونه دي چې هغوی سنبال کړله زموږ نو ستاسو عقیده نظریه تباه کوي بربادوي تاسو که بهر وځئ دې کالجونو ته تاسو که د تعلیمي ادارو ته ورشئ قسم دی د الله د وجود منکرین هلته موجود دي هلته هغوی تربیت کړي خلک دي د رسول الله په ختم نبوت باندې اعتراضات کوي بلکې خبره خو اوس دې حد کې ده تېرو ورځو کې دلته زما خوا ته څه ملګري راغلي وو ما ته حالات ویله قسم دی په دې پېښور کې دغسې خلک شته دي د علماو بچي دي د الله رب الجلال پسې کنځل کوي زمون ستاسو کار دی چې خپل عقاید نظریات علی وجه البصیرت زده کو هغه مخکې ورسو محدث کبیر شیخ سلیم الله خان صاحب نور الله مرقده طلباو ته علماو ته نصیحتونه کړي ما کاته یو جمله په ډېره عجیبه وه فرمایلی ویل څومره علما فارغېږي دا چرته ځي بیا فرمایلی ویل زموږ نه چې علما دلته کله فارغ شي د مدرسو ته لاړ شي تدریس کوي په دې نیت باندې چې ما ته به دلته تنخواه میلاویږي زما د بچو مونږ امامت کوو په دې نیت باندې زما د بچو د ګېډو ډکولو لپاره ما ته څه تنخواه میلاویږي زه به په هغې باندې ګزاره کوم شیخ رحمه الله بیا طلب فرمایلی ویل که یو طالب دغه نیت نه وي یاره مقصد یې پیسې تنخواه اخیستل نه وي دی بیا تدریس په دې بنیاد کوي چې یاره زما هغه فنون مضبوط شي ما علمي پختګي راشي شیخ رحمه الله فرمایلی تر اوسه پورې امت کې هغه علما پیدا نه شو هغه دردمن پیدا نه شو چې په زړه کې دا درد وي ما خو 12 کاله 10 کاله په مدرسو کې تېرلله اوس مخکې ځم امت ته په کم میدان کې ضرورت دی چې زه هلته استعمال شم زما هغه صلاحیتونه دلته زه په کار راولم زه امت صحیح رهنمایي وکړم امت د ګمراهۍ نه بچ کړم ما ورته هم چې سوچ وکړو دې وخت کې امت ته په کم میدان کې ضرورت دی یقین وکړه د عقیدې نظریې دغه میدانونه نن سبا ګل کر زما ستا په معاشره کې احادیثو باندې اعتراضات شروع دي نن سبا ګل کر د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین عظمتونو باندې حملې دي نن سبا ګل کر که تاسو وګورئ قسم دی نن سبا زمونږ د کلمې پورې خلک ورسېدله احادیثو پورې خلک ورسېدله یقین وکړه موږ دغه طاقت نه لرو 15 منټه د چا سره خبرې وکړو بلکې که تاسو وګورئ آی روز بله ورځ هم یو جاهل اعتراض کې په میډیا باندې چلیږي قسم د څومره طالبان ملایان چې ما سره رابطه کې دومره عوام ما سره په دې 2-3 ورځو کې رابطې نه دي کړي هغه ولاړ دی وایي یاره مونږ په نیت کې ولاړ یو مونږ په نیت کې دروغ وایو 2 رکعاته د یو سړي نه شوي دي هغه راغی وایي یاره 4 رکعاته مونځ کومه ما ته څو کسانو ویله ما پرون به ما یو کلیپ تفصیلي ریکارډ کړی دی نن به شاید په نیټ باندې راشي ما هغه ته ویله ما ته سوچ وکړه مونږ وایو 4 رکعاته فرض مونځ کوم د نن ماسپښین ما ورته یوه جمله دا شوه دویمه جمله زمونږ دا ده په دې حاضر امام پسې مطلب دا دی ما اقتدا کړې ده په دې حاضر امام پسې اقتدیتو بهذا الامام ما ورته دا خو جدا جمله ده دا ولې جملې سره ته ولې تړې دا ولې جملې سره ته په زور تعلق پیدا کې بیا په مونږ باندې اعتراض کې جاهل دغه وابي دومره حد درجې جاهل دی چې د عوامو په نیت په الفاظو باندې نه پوهېږي اعتراض په مونږ باندې کوي او موضوع سره اخیستې ده یاره پښتو کې نیت کول بدعت دی ما د ده نه پرون د دې کتابونه ورته ما وښودله ستا کتابونه لیکلي دي چلو په زړه کې به قصد کوي اراده به کوي څه به وایي د نن ماسپښین مونځ کوم د کوم ټایم مونځ کومه د چا دپاره یې کومه څو رکعاته کومه د دې کتابونه هم لیکلي د دې څیزونو تعین به کوي ما ورته عوام دې پرېږده ملایان دې رامخې درکړه عربي خو هغوی ته هم نه ورځي په دا زړه کې به په عربۍ کې کوم نیت کوي او جهال دومره زیات دي بله ورځ یو بل بیان راغی د جمعې هغه خطبه چې هغې ته ذکر ویلی شوی دی قرآن مجید ورته ذکر ویلی دی هغه په پښتو کې کوي او کله چې دلته د نیت خبره راغله هغې لپاره عربي ضروري ګڼي
برن محترم عرض میں کہو منگو تاسو جخبل عقائد نظریات علا وجہ البصیرت ازدکو یقینو کہ منگو تاسو یا دا امت دا گمراہی ذریعہ گرزی گو یا با دا امت دا ہدایت ذریعہ گرزی گو اللہ دیو کی چا منگو تاسو دا امت دا ہدایت ذریعہ گو گرزو دا گمراہی ذریعہ ورہ گرزی گو دیو جن از دعوت در کو ما رازی کال منگ سر تیر کئی خپل دین خپل عقید نظریہ خپل مذہب علا وجہ البصیرت ازدکی چا سر مناظری منگوی دیر پار در تمونگ ننوائیو لیکن کم از کم دہم رکھو کا چا تا دا اشکال رازی کم از کم ستا پا گاون کی اسو گمراہ کی گیا اور گمراہی نہ بچ گئی کرا اللہ رب ذوالجلال دے منگو تاسو صحیح وارثان جوڑ کی اور اللہ دے صحابہ کرام سرا منت صحیح محبت نصیب کی وآخر